الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة دریم سپارہ آیات نمبر 275 دینه مخکې آیتونو کې الله پاک جل شانه د صدقاتو ذکر وکړو او په دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د سود ذکر کوي د سود حرمت بیاني نو مخه ته ذکر شو چې صدقات او زکات دا چې سړی د خپل مال نه ورکوي نو په ظاهري نظر سره کو سړی ورته وګوري نو مال یې کمیږي سړی صدقه ورکوي یا زکات ورکوي نو دې چې کله دغه مال ورکوي نو په ظاهري نظر سره د مال کمیږي اگر چې په حقیقت کې د مال زیاتیږي په صدقې سره او سودو چې څوک کوي نو په ظاهري نظر سره په سود کولو سره خو مال زیاتیږي خو په حقیقت کې ورته سړی سوچ وکړي نو په حقیقت کې په سود کولو سره مال چې کوم دی کمیږي په سود کولو سره مال کمیږي په صدقې سره په حقیقت کې زیاتیږي او په ظاهر کې کو سړی ورته ګوري نو په صدقې سره مال کم په نظر باندې راځي په زکات سره مال کم په نظر باندې راځي ځکه سړی سره 40,000 روپۍ دي 1000 روپۍ ته ورکړي نو مال کم شو کنه په ظاهر کې خو الله پاک جل شانه دا زیاتی رستو آیاتونو کې بیا دا راځي او دغه رنګ سړی سودی کاروبار کوي الله دې موږ ټول بچ کی نو په ظاهري نظر سره په سود سره مال زیاتیږي سړی له 1000 روپۍ ورکړي دي دې به 1500 روپۍ کال راکای نو کال پس هغه ته 1500 روپۍ زیاتې شوي نو په ظاهري نظر سره خدا پیسې زیاتې شو په حقیقت کې دا کمیږي الله ولا داسې اسباب پیدا کوي چې دې پوهېږي نه دنه پیسې لګي نو دې آیاتونو کې الله پاک جل د سود حرمت بیاني الذين ها کسان یاکلون چې اخلي چې خوري یعنی چې اخلي الربا سود ربا چې کوم دي د زیادت ته ویل شي سود ته ویل شي لا يقومون دوی به نه ودرېږي لا یقومون دوی به نه ودرېږي په ورځ د قیامت باندې الا مگر کما پشان د هغې کس کما لکه څنګه چې یقوم الذي ودرېږي هغه کس یتخبطه الشیطان چې هغه لیونی کړي وي شیطان من المس په لاس لګولو سره د دې کس سزا به دا وي سودخور چې دی په ورځ د قیامت کله د قبر نه پاسي که نه دی په داسې حالت کې پاسي لکه څرنګه چې په سړي باندې پیریان راغلي یتخبطه الشیطان من المس لکه دی چې لیونی کړي شیطان د شیطان د وجې نه دی لیونی شوي د پیریانو د وجې نه پیریان چې سړي باندې راشي دی منډې هم وي چغې هم وي او هر ټایم اوتر هم وي اوچتېږي رالګي هم نو دقه شان چې دا دی د قبر نه پاسي په ورځ د قیامت د سودخورو سزا په دغه ټایم کې به دا وي چې دی به داسې اوتر وي دی به داسې اوچتېږي رالګي دی به داسې یو طرف ته بل طرف ته منډې وي لکه څرنګه چې سړي باندې پیریان راغلي نو د دې نه امام سرخسی رحمه الله او نور مفسرین هغوی وایي چې د شیطانان یعنې دا پیریان انسانانو ته تکلیف رسولی شي وجود ته ورداخل شي قسمه قسم طریقو سره او د تکلیف رسیږي زنانو باندې اکثر دا راځي نو بعضې خلک یې نه مني دا غلطه خبره ده د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې پیریان د انسانانو ته تکلیف ور رسولی شي یو خدا ده چې هر سړی وي په ما باندې جادو دی او زنانو کې وهمیان هم ډېرې وي خو دا سیز به د زنانو باندې ډېر ولي وي خلک وي په سړو باندې نه راځي په زنانو باندې راځي لکه غټه وجه دا ده چې دا زنانه کله یریږي مو او دې ته دا شیطانان د جنت تکلیف په کم ټیم کې رسوي نو دا په 2 ټیمو کې رسي چې سړی ناپاک وي انسان باندې نارینه باندې ناپاکي ډېره کمه راځي په نسبت د زنانو باندې دا 10 ورځې د زنانو یا ور ورځې یا تر ورځې میاشت کې خامخا په هغې باندې ناپاکې ورځې راځي نو په دغه ټیم کې یری یا چې کله ماشوم پیدا شي د نفاس چې کومې ورځې وي
څلوېښتي چې ورته موږ په پښتو کې وایو. نو په دغه ورځو کې یاري ځکه دا ناپاکه وي، نو دا شیطانان دا جنات دا تکلیف رسولی شي انسانانو ته. حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې چې کوم دی یو کس راغی، یو زنانه راغله ډېره زیاته ښایسته زنانه وه. حضرت عمر رضی الله عنه د الله امیر المؤمنین زما خاون رک شوی دی او د سره چې کوم دی اړو پته یې نه لګي او وخت یې وشو. زما پلار غریب دی چې ماله خرچه راکړي، زما د خرچې به څه کېږي، زما دپاره څه حکم دی، پته یې نه لګي زما خاون چېرته تللی دی چېرته نه دی تللی، ژوندی دی که مړ دی، زما به څه چل کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې د نن نه پس په ته 4 کاله انتظار وکړي، 4 کاله به انتظار وکړي او تا ته به د 4 کالو کې ستا چې کومه خرچه ده دا به د بیت المال نه میلاویږي. نو 4 کاله چې کله ستا پوره شي د نن نه، نو د هغې نه پس بیا 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیر کړي، نو بیا ته د بل چا سره نکاح کولی شي. نو حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره ورته وکړله، زنانه چې کوم دی 4 کاله پوره کړل، انتظار یې وکړو، خاون یې پیدا نه شو په 4 کاله کې. اصل کې مسله هم دا د حضرت عمر رضی الله عنه فتوا ده چې د کومې ښځې خاون چې کوم دی رک شوي وي، داسې نه چې ګورې ملیشیا سعودي کې کار کوي او بل خاون چې مکمل رک شوي د ژوندي او د مړي پته یې لګي نه سره. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې د کومې دا زنانه چې د کومې ورځې نه کیس داخل کړي، خاون یې رک شوی دا به کیس داخلي د قاضي سره عدالت کې، نو چې کیس د کومې ورځې نه جمع کړو، نو د هغې ورځې نه پس په دا 4 کاله انتظار کړي چې 4 کاله پورې د دې خاون پیدا نه شو، نو د هغې نه پس په دا 4 میاشتې 10 ورځې انتظار کې عدت به تېري، د هغې نه پس دا د بل چا سره نکاح کولی شي. او حضرت علي رضی الله عنه قول بیا ډېر سخت دی، د دې وجه علماو د اسانۍ دپاره د حضرت عمر رضی الله عنه په قول باندې فتوا ورکړې ده. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې د کومې ښځې خاون رک شو، نو د کومې ورځې نه چې رک شو، د هغې ورځې نه به دا انتظار کوي او 10 کاله انتظار وکړي، 70 کاله، د هغې نه پس به دا بیا د بل چا سره نکاح کړي. نو د دې وجې امام ابو حنیفه رحمه الله دقه مسلک د خلک امام سے پسې بدې ردي وي. دا خو د حضرت علي رضی الله عنه قول، خلک چې 10 کاله انتظار کوي نکاح به نګیر منګیر سره بیا تړي، او 10 کاله لکه چې سړی مثال په طور د 16 کالو یا د 15 کالو چې یو سره نور مرګر کې زنانه اوس هم عمرونه کمزوري وي. نو د دې وجې د اسانۍ دپاره د حضرت عمر رضی الله عنه په قول باندې فتوا ورکړې. نو چې کله د دې نکاح وکړله، بچي هم پیدا شو، دې کې هغه بل خاون را پیدا شو. چې خاون یې را پیدا شو راغی، نو حضرت عمر رضی الله عنه سره کیس داخل کو چې امیر المؤمنین زما ښځه وه اوس د بل سړي سره ده، د بل چا کاره ده او د هغه نه بچي هم شوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته غصه شو، د الله بنده ته تللی وي او د اړو پته دې نه لګېدله، نو ستا دې ښځې به څه کول، خرچه به یې ته کوم ځای نه کوله، بغیر د خاونه به زندګي څنګه تېروله. نو هغه ورته وی امیر المؤمنین وي زه مجبور وم، وي زه جناتو ګیر کړی وم، په قید کې اچولی وم او زما څه وس نه و چې زه هغې نه زه راخلاص شوی، اوس رخا شوم کیس راباندې، اوس رخا شوم رانه مې خپل کور. نو حضرت عمر رضی الله عنه بیا هغه سړي ته وویل دې ته طلاق ورکړه او دویم خاوند ته یې ولوي. اصل کې مسله هم دا ده چې کوم 4 کاله دا انتظار وکړي او بیا 4 میاشتې 10 ورځې دا بیا نور عدت تېر کړي، د هغې نه وروسته که د خاوند راغی دې چا سره نکاح وکړله او دا د بل سړي په نکاح کې هم ده، خو که د دې خاوند راغی نو د دې فوراً د دې بل سړي سره دا نکاح مات شو. یو کس سوال کړی که نه وي، یو کس دی هغې یو طرف ته چې سلام اجر باسو نو وي نکاح او داسې مات شو، او چې بل طرف ته سلام اجر باسو نو وي نکاح مات شو. نو بیا هغه کس ولا جواب ورکړل چې یو طرف ته سلام اجر باسو نو د سړي تیمم کړی، تیمم یې کړی اوبو ته نه میلاوېدی، نو تیمم یې کړی په تیمم باندې لمونځ کوو، نو سلام اجر باسو نو مخامخ یې اوبه ولیدې. نو چې کله انسان اوبه وویني او په اوبو باندې قادر شو نو فوراً د اودس بیا ماتېږي چې کوم په تیمم سره کړي، نو تیمم یې مات شو، مونځ اودس یې مات شو. او چې بل طرف ته یې وکتو نو دا زنانه وه، نو د دې خاوند رک شوی بل چا سره نکاح کړی، چې دې طرف ته سلام اجر باسو نو خپل زوړ خاون یې ولیدو، دغه مخکني خاون هغه نکاح ورسره مات شو. نو حضرت عمر رضی الله عنه بیا ورته وفرمایل طلاق ورکړه او بیا هغې ته وایي چې ته خپل عدت تېر کړې، بیا د خپل خاوند سره نکاح وکړه. نو هغې بیا نکاح وکړه. نو اصل کې جنات د انسانانو د تکلیف ور رسول شي، دی وجه نبی علیه السلام موقع په موقع باندې د جناتو د حفاظت لپاره دعاګانې خولی شي. دا دعاګانې تاسو وایي، دعا چې کوم دی خاص کر آیت الکرسی دا چې کوم دی کم سے کم 3 پیرې سار او ماښام ویل دا پکار دي، تاسو به د دې د شر نه چې کوم دی محفوظ شي. دغه رنګې دا قل سورتونه چې کوم دي دا سار او ماښام ویل او په خپل ځان باندې پوکل د جناتو د شر نه به انسان محفوظ وي. یا دا دعا نبی علیه السلام وفرمایل
چې اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون. دا دعا وایي تاسو د جناتو نه محفوظ. یو صحابي راغی په خپل چې کوم دوی واړو نو هغه ته چې کوم دې زو تکړه او چې کوم ماشومانانو نو په کاغذ باندې ولیکل او غاړه کې وته ځوړند نو جنات دا تکلیف رسولی شي. نو د دې کس الذين ياكلون ها کسان چې خوري الربا د سود مالونه لا يقومون دوی بنشي ودرېدلې په ورځ د قیامت الا كما يقوم الذي لکه څنګه چې ادريږي هغه کس يتخبطه الشيطان چې هغه لیونی کړي وي شیطان من المس په لاس لګولو سره پیریانو لیونی کړي وي. ذلك دا دی وجنه بانهم چې بشک دوی قالو دوی بویل انما البيع مثل الربا بشک دا بیع هو د سود په شانته ده. دا به دی مبالغه کوله حالانکه د څه ویل پکارو چې دا سود د بیع په شانته دي. نو دی به وی دا بیع د سود په شانته ده یعنی تجارت چې دی اغستل خرڅول چې دی نو په دې کوم سړی ته منافع ملاويږي نفع ملاويږي او په دې سود کې ته نفع ملاويږي. نو دی به وی دا بیع چې کوم دا بیع تجارت دا د سود په شانته دي. نو الله ول جواب ورکی وحل الله نو د دې د تکلیف په زګ ډیر وی او دی به زګ د سویل کا سړی باندې چې پیریان راغلی په ورځ د قیامت چې کله دی د قبرونو نه پاسي چې دی به دا خبره کوله چې دا بیع دا خو د سود په شانته ده. واحل الله البيع الله جواب ورکی چې حال دا دی چې حلال کړی دی الله پاک البيع بیع الله پاک دا بیع حلال کړی دا وحرم الربا او سود حرام کړی دی الله پاک. فمن جاءه پس هغه څوک جاءه چې ورسیږي هغه ته موعظه النصيحه من ربه د خپل رب د طرفنا فانتهى او دې منشو د ته نصيحت راغی او دې منشو د دې خبرونه چې دا خبره بیا نه کوي سرنګ اوس هم ډیر خلک د سې جاغي وي چیرې دا انډر پلای د سیو کې چې موټر سایکل چا باندې خرڅ کی په نیټه باندې په 2 لک روپیا باندې او بیا له پیسې ورکی پلا کې خرڅای نو غل الله روپیا ولا ورکی نو د به خرڅ کړی مې دې والیو دا سود دی. دا غرنګي بازي مرګري پوهه کړی په بارګینونو کې دي سي ناسي بارګین کې نو یو کس ور لګاډي ورکی په نیټه باندې لکه په 10 لک روپیا باندې په نیټه ولا ورکو ابل مرګري پوهه کړی وتی 15 لکه خرڅه په نغدو باندې غویاو حالانکه نور د خپل منځ کې سلاوي نو دا ته ون دا سود دی. دا غرنګي نور هم ډیر خاص کړ دا انلاین کاروبارونه چې کیږي دا د سود دی. نو سود ډیره سخته ګناه ده. حدیث پاک کې راځي چې کم سړی د سود 1 روپۍ وخوري 1 روپۍ نبی علیہ السلام فرمایي دا د څه دی لکه دی چې او یا کرتا د خپل مور سره بدکاری وکړي. او بعضې روایتو کې راځي چې 36 پیرې په بیت الله شریف کې د خپل مور سره نکاح وکړي. نکاح څه مطلب و یعنی ګناه وکړي بد عملي وکړي. ډېر لوی عذابونه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د معراج په شپه باندې لاړو نو هلته څه خلک ولیدل چې د هغې خېټې د کورونو په شان د خېټې غټې شوې وي او په هغې کې د دننه نه چې کوم دی لړمانان په نظر باندې راتلل ماران پکې په نظر باندې راتلل. نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو دا څوک دي وي دا ستا د امت سودخوار دي چې دوی به سود کړي په دنیا کې به دوی سود کو الله رب العزت ورله دا د قبر هغه سزا ورکوي چې دوی په خېټو کې لړمانان او ماران چې کوم دی تاوي وي د کوم سړي د سودخور په قبر باندې میږي هم د پاسه نځي میږي پې نځي پاسه او په دې کې الله پاک جل شانه د خپل جنگ او د نبی علیه السلام د جنگ اعلان یې کړی. نو سود ډېر خطرناک عمل دی. الله پاک جل شانه دې مونږ تاسو دغه نه وساتي او څوک چې سود کوي الله پاک جل شانه دې هغې له د توبې توفیق ورکړي. نو فمن جاءه پس هغه څوک چې ورسیږي هغه ته موعظة النصیحت من ربه د خپل رب د طرف نه فانتهى او دې منع شو فله نو د دپاره دي ما هغه څه سلفه چې تېر شوي دي د چې کوم سود کړی دی و امره او د معامله الی الله الله ته سپارلی شوې ده. د چې کوم سود کړی دی او د توبه وباسله یا کومې خبرې چې کولې د هغې نه توبه وباسله چې دا بیع هم د سود په شانتې ده د هغې خبرو نه توبه وباسله نو بس د معامله الله ته وسپارلی شوه کو د الله خوښه شوه او نو عذاب به ولې ورکړي کو د الله خوښه شو نو به یې بخي. وامره الى الله ومن عاد او هغه څوک چې دوباره سود شروع کی ومن او هغه څوک عاده چې واپس شي یعنی دوباره سود شروع کی فاولئک هم داخل اصحاب النار خوندان د اور هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه د پاره. نو کو یو سړی دا سود حلال ګڼي لکه بعضې وخت کې زمونږ په دې دور کې هم بعضې خلک وي دا خبره خو
ټیک ته دا خو حلال دی دې کې څه چل دی نو کو یو سړی سود حلال غني حلال دا سړی په دې باندې کافر دی ځکه د قرآن د قطعي آیات نه انکار وکړو دا سړی کافر شو دی به همیشه پر جهنم او کنه سړی ګناه غني خو بیا هم سود کوي نو بیا هم تر ډېرې زمانې پورې دی په جهنم کې نو چې الله ورته ډېره وایي دا به هم ډېره لویه زمانه وي الله دې دین موږ وساتي الذين هاكسان يأكلون چخري الربا سود لا يقومون دوی بنشي ودرېدلې الا كما يقوم الذي مگر پشان ده ایکس به ودرېږي يتخبطه الشيطان چې لیونی کړي وي شیطان من المس پلاس لګه ورسره ذالک دا د دې وجنا بانهم چې بشک دوی قالوا ويل انما البيع بشک بيع مثل الربا بيع اغستلو خرڅولو ته تجارت ته بيع مثل الربا پشان د سود واحل الله حال دا دې چې حلال کړی دا الله پاک البيع بيع وحرم الربا وحرام کړی دی سود فمن جاءه پس هغه څوک چې ورسیږي هغه ته راشي هغه ته موعظه النصيحت من ربه د خپل رب د طرفنا فانتهوا دې منشو فله نو د لپاره ما هغه سدي سلفا چې تیر شوي دي د چې کوم سود کړی دی هغه باندې ستومانه شو او توبه او استله د الله نصيحت و تراغه حکم ورته معلوم شي دا ګناه دی د باغ تیر باندې توبه او استله وامره الى الله نو د معامله الله ته اسپارل شو معامله الله ته اسپارل شو الله به معاف وامره الى الله د معامله الله ته اسپارل شو ومن عاد او هغه څوک چې واپس شي ان دوباره سود شروعږي فاولئک هم داخلك دي اصحاب النار خوندان د ورهم فيها خالدون دی به دې همیشه د باروي الذين هاكسان يأكلون شخري الربا سود لا يقومون دوی بنشي ودرېدلې الا كما يقوم الذي لك الا مگر كما لك سنگ چې يقوم الذي ادريږي هاکس يتخبطه الشيطان چې لیونی کړي وي شیطان من المس پلاس لګول سره ذلك دا د دې وجنا بانهم چې بشک دوی قالوا بويل انما البيع مثل الربا بشک دا بيع هدو سود پشان دی دا وحل الله حال دا دی چې حلال کړی دا الله پاک بيع وحرم الربا وحرام کړی دی سود فمن جاءه پس هغه څوک چې راشي هغه ته موعظه نصيحت من ربه د خپل رب د طرفنا فانتهوا دی منشو فله نو د لپاره ما هغه سدي سلف چې تیر شوي دي وامره او د معامله الى الله ته اسپارل شو ومن عاد او هغه څوک چې واپس شي نه دوباره شروعږي فاولئک هم داخلك دي اصحاب النار خوندان د ورهم فيها خالدون دی و بدی کې همیشه وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اله العالمين زمون رازي شلوي وړ ټول ګناهونه معاف کړي اله العالمين زمون د ټول خاتمه بالخير او بالايمان الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبو مونږ وکي الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبو مونږ وکي الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبو مونږ وکي الله خاتمه بالخير او بالايمان په وخت ځن کدن مو د زړه په صدق سره په جبدا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول